السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د سایډ له تاسو له دا ویډیو ښکاري چې دا یو جانماز دی چې دا چاینا والا جوړ کړی. تاسو له په سکرین باندې ښکاري، په دې لیکلي دي میډ ان چاینا. ا دې د ډیزاین لږ تاسو ګورئ او په دې باندې لږ ډسکشن کوو، نو ویډیو مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. اکثر د جانماز کې داسې ډیزاینینګ راځي چې هغه یو بوت شکل ورکوي. نور مطلب تاسو له اوس د جانماز کې زه ښیم د په سکرین تاسو له ښکاره شي. دا یو ملګري دا ویډیو ما له راولېږله، د سکرین له تاسو مخامخ وګورئ جی، دا فرنټ تاسو وګورئ جی، دې ځای کې دا وګورئ چې دا ډیزاین دی، خو دې دا شکل داسې ښکاري چې لکه یو بوت غوندې جوړ شوی. تاسو له په سکرین باندې ښکاري چې وګورئ دا شکل یې داسې جوړ شوی دی چې دا یو بوت غوندې دی. نو داسې بل یو تصویر تاسو له په سکرین ښیم، دا بل تصویر هم تاسو وګورئ جي، په دې باندې هم تاسو له دا بوت غوندې ښکاري. اکثر جانمازو کې داسې راشي. نو دا غیر مسلم ملکونه چې کوم دي ای اکثر جوړوي، مسلمان ملکونه هم جوړوي، د هغوی مطلب ډیزاینینګ کولی خو هغه بوت غوندې ته جوړ شي. تاسو له په سکرین باندې دا هم ښکاري جي. نو ویډیو مقصد صرف دا دی، نور خو قبلولو والا الله پاک ته، الله پاک ته زموږ مات ګوټ عبادتونه قبول کړي. قبلولو والا الله پاک ته، الله پاک د انسان نیت له ګوري چې د انسان په زړه کې څه دي، د انسان په دماغو کې څه دي. نور که ته په فرش باندې ولاړې، که ته هر ځای کې ولاړې، جومات کې ضرور نه چې ته په جانماز ولاړې. جومات کې اکثر خلک هم داسې په فرش باندې هم لمونځ کوي. نو که ته په فرش هم ولاړې، هغه الله پاک قبلوي. قبلولو والا صرف اور صرف الله پاک ته. خو موږ صرف څه خیال کول پکار دي، موږ صرف دا خیال کول پکار چې کله هم جانماز اخلو نو په هغې باندې چې کوم ډیزاینینګ شوي وي نو کوشش کوو چې داسې ډیزاین نه اخلو چې مشکوک غوندې ښکاري، مطلب د بوت شکل ورکوي یا پکې داسې څه بل څه وي. نور قبلولو والا صرف الله پاک ته. لکه یو کس پکې راله دا هم وي چې کوم ځای کې تاله پته لګي چې لکه اوس دا بره ټاپ شکل چې کوم دی دا د بوت ورکوي، نو دا سر ورله داسې خپو طرف لګوي او مطلب جانماز داسې الټه واچوي، هم پرې مونځ کېږي. مطلب تاسو له مه وایي چې قبلولو والا الله پاک دی او الله پاک زموږ نیتونه ګوري چې آیا دا انسان ماله ولاړ دی، د په زړه کې څه دي، د دماغو کې څه دي، دی ماله په عبادت ولاړ دی، د سوچ کوم ځای دی. ګوره مونځ چې کوم دی خشوع و خضوع سره ادا کول پکار دي، مطلب صرف اور صرف الله پاک. لکه و انسان له چې پته ولګي، مسلمان له چې پته ولګي چې زه په مونځ ولاړ یم او ماله مخامخ څوک ولاړ دي، وایي چې هغه صرف پته ولګي چې څوک راله ولاړ دي، نو به تر قیامته پورې سلامونه سر ښیي. مونږ خلک څه کوو، مونږ اکثر چې مونځ کوو، مونږ پکې خپل سوچونه کوو، خپل حساب کتاب پکې راغونډو، مطلب ډېر لرې لرې پورې زموږ سوچونه ځي په مونځ کې. نو مونځ داسې ادا کول پکار دی چې لرې لرې سوچونه نه، او صرف اور صرف هر ټول توجه ستا صرف الله پاک طرف لري. کم تلاوت چې ته کې هغې طرف له ستا توجه وي، نو بیا دا څیزونه نه میټر کوي. خو صرف اور صرف موږ مسلمانانو له پکار دي چې مطلب داسې جانماز اخلو یا څه داسې بل څه اخلو، نو په هغې باندې پیله جانچ پړتال کوو. مطلب داسې ډېر پکچرز ما له روزانه ملګري راولېږي چې په هغې کې جانماز داسې ډیزاین شوي وي چې هغې کې بوت وتلی وي. نو ښه خبره نه ده، مطلب تاسو له خو مه وایي قبلولو والا الله پاک دی، خو بیا هم موږ د خپل خیال کول پکار دي. لکه داسې ډېر ویډیوز ما له تاسو اوس په دې جانماز کې وګورئ، ښه صفا لکه مطلب چې هغه پوینټ له ته وګورئ نو هغه بوت غوندې ښکاري دغه رنګ لوک دغه رنګ ورکوي. نو دا ډیزاینینګ شوی، ګلونه جوړ شوي چې چا جوړ کړي، د هغه دا مطلب نو چې لکه زه د دې نه بوت جوړ کړلی شي، د هغې هرګز به دا مطلب ني. خو لکه موږ له پکار دی چې موږ مونځونه کوو. نور قبلولو والا الله پاک تاسو له مه وایي چې موږ مونځونه کوو، زموږ ټول ذهن چې کوم وي، ټول سوچونه صرف د الله پاک طرف ته چې کوم تلاوت موږ کوو د هغې طرف له وي. نور دا میټر کوي نه، خو بیا هم موږ له خیال کول پکار دی. دا یو شاړ غوندې ویډیو ما تاسو سره هم شریک کړم. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لیک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.